السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانه کتونکو، درګۍ سرګړ علاقې یو کور دی. د هغه د کور نامه مصر محمد رفیق خان دی. د کور کوشنیان یې ګرد په تمبوګانو کې پراته دي، له کلا ووتله. وګوراستئ دا غریب اواز تر یو ځای څوک نه رسوي. کور یې ګرد ونړېدلی، له اوبو ډک دی. دا ویناستئ، تاسې په خپله ویناستئ. کور یې ګرد له اوبو ډک دی. داسې مسلمان نشته چې د دې غریب اواز تر یو ځای ورسوي. کور یې ونړېدی، ماشومان، کشنیانې، زنانې پر بیوان شپې کوي په تمبوګانو کې. داسې څوک نشته چې راسي د دې کلا غم وخوري یا غمخواره سي. د سرمایدار اواز تر هر ځای رسي. مسلمانان دا وګوراست، دا اوبو ته وګوراست، له مځکې راوځي. د مېړه 40 50 شپېته لکه تاوان خلیلکه د کور ماشومان او سواریان پر کومه خوا یې اوسي. زموږ د خلکو سره احساس نشته. موږ دا خواست کوو له انتظامیې ځه، له سرکاره ځه، چې دا خلکو غم وخوري. ماشومان شام پر بیوان دي. د کور زنانې وګوره. د دې کور سړي ته اوس موږ راورسېدو، دې سره موږ یو څو خبرې کوو، تاسې راسره واورئ. شفیق خانه السلام علیکم. شفیق خانه دا کلا له څه ټیمه دا ته راسوله؟ دا د 2 جمعې کېږي. اوهو دا مخکې خالي شوناوی کې. اوهو بس 2 جمعې کېږي، وارې هلته په هغه کې واره اوله روبه ښکاره کړي. اوهو په هغه کوټه کې؟ کوټې یو خوا کې ښکاره کړه، تر کوټو تر ناستو به راوځي. کوټو ګردو سست کړي دي، اوهو کرک دي. اوهو بیا دا کوټو اوس دا د ورځ کېږي، اوبه ډېرېږي. د سهار د مازدیګر یې فرق کوي. ماشومان مو څه کړل؟ ومویسته بیوان باندې؟ په بیوان باندې وایستل، د چا ځای راکړئ. او په تمبوګانو کې یاستئ؟ او تیار هلته یو، بس د چا دغه راکړه سي. دا کلا ګرده خرابه شوه؟ کلا ګرده خراب دی، یو شی روغ ځای نشته. کوټې موټې ګرده خطرناکې دي. خطره ده که زیات سړی وګوره دا ماشومان، دا شیان وګوره، خلک سامانونه راباسي. داسې څوک نشته چې د دې کلا د دې غریبانو اواز تر یو ځای ورسوي. موږ له لورلاین انتظامیې ځه، خاص کار و صوبایي حکومت ځه، صوبایي وزیر MP ځه. موږ د اجتور زه د اپیل دی چې د دې درګۍ سرګړ علاقې کې یو کور دی، له هغه زه دا اوبه راوځي. وګوره دا ګردې اوبه دي. ګرانه کتونکو، دا کمره د دغه حال دی. کمره دننه اوبه راوځي، له کمرې زه دننه وګوره. ماشومان کډه ځینې کړکې ده. 40 50 شپېته لکه تاوانونو وسول. وګوره دا اوبه ځینې راوځي له کوره څه. وګوره ګردو کوټو باندې خطره ده. ماشومان، زنانې ګردې ځینې ووتلې. دا کله خاص کار د لورلایي له انتظامیې زموږ خواست دی. ماشوم ستوی کور ګرد ونړېدی؟ ګرد کور ونړېدلی؟ ګرد خراب سولی؟ منانه یې ګرد کور خراب سوی؟ ګران کتونکو، درګۍ سرګړ کې یوه کلا ده. مصر رسېدی محمد رفیق خان نومي. د دې کور ګرد خراب سو. وګوره ماشومانو پر بیوان شپې دي. د موږ اپیل دی دې عوام سرمایداره خلکو ځه چې له موږ سره مرسته وکړي. وګوره دا وین ګرده کلا له اوبو ډکه ده. دا ماشومان وین. کور یې ګرد خراب دی. دا کمرې خالي شو، ماشومان ګرد ځینې لاوړله. در په دري ده نه. وګوره دا کور زه دا اوبه روانې دي وینه.
دا اوبه ځین روانې دي وګوره کور یې ګرد رنګ سوی نه ګرانو کتونکو وګوره دا زموږ د کلا د الله دی موږ خواست کوو چې له موږ سره مدد وکړي له موږ سره پر اوږه ودري مسلماني را مخته کړي د غریب آواز واوري عوام د دې کلا غم د وخوري ماشومان پر بیوان دي وګوره دا اوبه ځین روانې دي